چې ډیر زمانې نه په دوی کې یو پیغمبر هغه نور علیه شو د حضرت عیسی علیه السلام او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمنځ 1500 کاله فاصله و. نو دغه 1500 کالو کې زمانه فترت چې ورته وي په دوی کې ډیر زیات کفر او شرک، ظلم، ناانصافي او جهالت دا عروج ته رسیدلو او دغه قوم لګیاو په خپلو لاسونو باندې با خپل اولاد خپل لونه دا به ژوندې خخولي او په دې به عار محسوسو چې را زمونږ په کور کې لور پیدا شي او هغه بیا رالوي شي دغه د پاره چې د رشتہ راشي او هغه مونږه پردي کور ته ولګو او دا ټول هغه جهالت هغه رسمونو دغه شان په وړو وړو خبرو باندې دشمنیانی او قتل و غارتگیری او په سونو کال چې دی هغه خاندان در خاندان دا دشمنی چلیدل دا د جهالت انتها ته رسیدلو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې قوم کې مبعوث کړي شو خو بیا په دوی کې مختلف ډلې جوړې شوې. یو ډله هغه وه چې هغوی فوراً د دین اسلام پیغام چې د هغه قبول کو او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حقانیت او صداقت باندې ایمان وروړو. هغه جماعت دی چې هغې ته صحابه کرام هغه مقدس جماعت ورته ویلی شي. او بیا دویم هغه ډله و چې هغوی بظاهر باندې اسلام قبول کو او بیا د اسلام د بیخکنۍ دپاره یهودیانو د اسلام د بیخکنۍ دپاره خپل کردار ادا کو چې هغې ته منافقین ویلی شي. د هغوی نشاندهي، د هغوی علامات، د هغوی پہچان هغه قرآن کریم کې موجود دي. او دریم هغه ډله وه چې هغه د کافرانو او په کافرانو کې دننه بیا دوه قسمه خلک وو چې ځینې خلک بظاهره باندې ښکاره طور باندې انکار کولو خو چې کله الله تبارک وتعالی هغوی ته هدایت ورکول وغوښتل هغوی چې د یو خبره واورېده نو بیا ضد او عناد به یې نه کو، بیا به اسلام قبول کو. او اوس په دې ځای کې چې کومو خلکو ذکر دی هغوی ضد او عناد د وجه نه باوجود د دینه چې په هغوی باندې د اسلام حقیقت څرګند شو، د دین اسلام حقانیت ور باندې واضح شوه، د هغې باوجود صرف او صرف ضد او عناد باندې لکه څرنګه چې ابو جهل، ابو لهب، عتبه، شیبه دا لوی لوی سرداران دوی دا خبره کو چې لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. منګ ذکر نه منو چې دا قرآن عظیم الشان د مکې په یو سردار نازل شوی وي یا دا قرآن عظیم الشان د طائف په یو سردار نازل شوی وي نو موږ به منلی وي. دا یو داسې کس باندې نازل شو چې دا نعوذ بالله د مخکې وروسته څوک نشته دی، پیدایشي یتیم دی، د پیدایش نه 6 میاشتې مخکې پلار وفات شو، په 6م کار باندې مور وفات شوه، یتیم دی، بے سهاره دی، مخکې وروسته فوج ورسره نشته دی، مال و زر ورسره نشته دی، عهده او منصب ورسره نشته دی. او چې چا ور باندې ایمان راوړی دی نو هغه هم هغه خپې ابلې خپې سرې ګیروان فقیران درویشان دی، بلال حبشي دی، صهیب رومي دی، ابو ذر غفاري دی او ټول هغه کسان ورسره ناست دی چې کوم ظاهري طور باندې د دنیا اسبابو په لحاظ سره نه لوی سرداران دی او نه لوی خلک دی. څرنګه چې په دې دور کې د کفارو او د یهودو نصاراو او د هغوی د متبعینو اعتراض وي په اهل حقو باندې. دغه اعتراض چې کوم نوح علیه السلام باندې شوی، دغه اعتراض په نورو پیغمبرانو باندې شوی، دغه اعتراض په نبی علیه الصلاة والسلام باندې وشو. نو لہذا دوی د نبی علیه الصلاة والسلام حقانیت په خپلو سترګو باندې کتلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم 40 کاله په دوی کې ژوند تیر کو او د خپل اخلاق، د خپل کردار، خپل حسن معاشرت هغه بهترینه زندگی ورته مخې ته کېښودو او ورته وفرمایل چې فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. ما تاسو کې 40 کاله ژوند تیر کو، تاسو کې عقل نشته، پوهېږئ نه؟ زما په ژوند کې چېرته یو دروغ د خولې نه تاسو اورېدلی دی؟ وایي نه. چېرته زما د خولې نه خلاف حقیقت خبره تاسو اورېدلی؟ وایي نه. نو په دې 40 کالو کې چېرته ما تاسو ته دروغ نه دی ویلی، نو اوس به د رسالت په معامله کې، د الله په معامله کې به زه ولې دروغ وایم؟
لہذا قولوا لا اله الا الله تفلحون. نو هغه خلکو باوجود د دې نه چې په دې پوه شو چې یاره دا زمونږ په منځ کې د مشرکینو په منځ کې د ټول مکې معظمې د خلکو په منځ کې دا صادق او امین لقب سره مشهور دی، د ده په صداقت او د ده په امانتدارۍ باندې موږ په پټو سترګو باندې ایمان راوړو. نو بیا د رسالت په باب کې چې دی په دې باندې ایمان ولې نه راوړو؟ نو ایمان نه وړلو وجه دا وه دی بیا زمونږ عهده منصب سرداری او نوابي دې ته خطره ده. نو لہذا الله تبارک وتعالی فرمایي د هغه خلک دی چې کوم ضد او عناد د وجه نه دوی اسلام نه قبلوي، نو داسې خلکو په باره کې الله جل شانه ختم الله علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې مهر ولګولو. د دغه خلکو په باره کې فرمایي لقد حق القول بشک ثابت شو خبره د الله علی اکثرهم په اکثر د دوی باندې فهم لا یؤمنون پس دوی ایمان نه وروړي، ځکه ضد او عناد د وجه نه دوی ایمان نه وروړل. انا جعلنا بشک مونږ چولې دی فی اعناقهم د دوی په سټونو کې اغلالا توقونه فهي الى الاذقان نو هغه تر زنو پورې دی فهم مقمحون پس دوی سرونه پورته کړی دی. وجعلنا من بین ایدیهم او مونږ جوړ کړی د دوی نه مخکې سدن یو دیوال ومن خلفهم سدن او د دوی نه وروستو یو دیوال فاغشیناهم بیا پټ کړی د مونږ دوی فهم لا یبصرون پس دوی نه ویني. وسواء علیهم او برابر ده په دوی باندې انذرتهم چې ته ویروي دوی ام لم تنذرهم یا اونیروي دوی لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. ولې چې الله تبارک وتعالی دوی په زړونو باندې د دوی ضد او عناد د وجه نه مهر وهلو. الله تبارک وتعالی د دوی نه د هدایت د قبلولو صلاحیت چې دی هغه الله جل شانه سلب کړو. نو ځکه الله تبارک وتعالی دو مثالونه بیان کړو. یو مثال دا چې دوی هدایت ته لاندې نه ګوري، څرنګه چې د چا په غاړه کې توق واچولی شي او هغه توق د وجه نه دوی سټونه بره وي اوچت وي ښکته نه شي کتلی لاره نه ویني، د دوی مثال د ړانده شي. دغه شان الله تبارک وتعالی فرمایي چې دوی د هدایت د قبلولو نه مونږ دوی ته آړ جوړ کړی دی د دوی مرو کې داسې دی لکه چې توقونه پراته دوی حق نه ویني. مهر والی شو په زړونو باندې په سترګو باندې په غوږونو باندې مهر والی شو. او دویم مثال د دیوال ذکر کړی دی چې الله تبارک وتعالی د دوی د مثال داسې ذکر کړی چې څرنګه یو کس مخې ته رستو ښي طرف ته یو چاردیواري جوړ کړی شي او په هغې کې محاصره وکړی شي قید کړی شي. دوی د هدایت قبلولو نه دقسې بند کړی شو، اوس دوی ته هدایت نشي ملاوي دی. نو معلومه شوه چې همیشه یو مسلمان به د الله تبارک وتعالی نه د هدایت سوال کوي، ځکه الله رب العالمین فرمایي په سوره انعام کې فمن شرح الله صدره، الله تبارک وتعالی چې وغواړي فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، الله تبارک وتعالی چاته هدایت ورکول وغواړي نو دغه سینه کولو کی حق د پاره دغه سینه کولو کی نیک کارونه ورته آسان شي، ښه کارونه ور باندې خو لګي، ګناه ور باندې بد لګي. او دغه شان د الله دین د الله کتاب الله والا خلق اهل علم متقیان پرهیزګار خلق منځګزار خلق دا ور باندې خو لګي. ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. او چې کله الله تبارک وتعالی د چا په باره کې د گمراهۍ فیصله وکړي نو بیا په ده باندې چې دی دین او دیندار او ښه کارونه ور باندې بد ولګي، ضيقا حرجا په ده باندې بوج، نیک کارونه منځ او دس نیکی د تقوا کارونه په ده باندې بوج كانما يصعد في السماء، داسې به ورته ښکاري لکه چې دی اسمان ته خیږي. څنګه اسمان ته ختل انسان ته مشکل ښکاري، دغسې الله تبارک وتعالی چې چا نه هدایت سلب کړي نو هغه ته نیک کار چې داسې مشکل ښکاره شي. نو لہذا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د هدایت دپاره دعاګانې موږ ته ښودلې دی. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، یا الله ته موږ ته هدایت راکړي. او دغه شان رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، دا دعا د دې دعا غوښتلو تلقین موږ ته شوی دی. او دغه شان د نفس د شر نه د حفاظت دعا غوښتلو ذکر شوی دی. اللهم لا تکلني الى نفسي طرفة عين، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې ای زما ربه د سترګو رب دپاره هم چې ما خپل نفس ته حواله نه کړي. او دغه شان الله تبارک وتعالی نه پیغمبر علیه السلام دعا غوښتې دی یا مصرف القلوب صرف قلبي صرف قلوبنا على دينك، ای د زړونو اړونکي ذاته زمونږ زړونه خپل دین طرف ته واړئ. یا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك، ای د زړونو
اړون کی ذات ازما زړه په خپل دین باندې ثابت قدم وساتي. نو لہذا د الله تبارک وتعالى ذات چې چا سره چا باندې مهربان شي هغه د پاره نیک کارونه آسان کی، هغه ته د هدایت لارې کورو کی. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کوم خلکو کې خپل تړب وي او طلب پکې وي، هغه چې کله د الله تبارک وتعالى دین طرف ته متوجه شي او دې کې اخلاص وي، الله رب العالمین هغه ته دین لارې کولاوي. الله جل شانه هغه لپاره دین لارې اساني. او چې کله یو انسان د حق پیژندلو باوجود دا غینه مخ واړي، نو بیا الله رب العالمین دغه په زړه باندې مهر ولګي. څرنګه چې حدیث پاک کې راځي چې یو کس قصدن عمدن یو ځل دو ځل درې ځل د جمعې مونځ پرېږدي، بیا د په زړه باندې الله جل شانه مهر ولګي. او بل حدیث پاک کې راځي چې کله یو ګناه د یو انسان نه وشي او استغفار وکړي، توبه وباسي، الله جل شانه ته معاف کوي. او بیا زړه باندې تور داغ ولګي، توبه وباسي، نو هغه داغ میټاو شي. او یو کس په مخه باندې لګیاوي ګناهونه کوي او توبه نه وباسي، استغفار نه وي، نو دغه داغ زیاتیږي تر دې پورې چې دا زړه تک تور شي او بیا په دغه زړه کې د حق د قبولیت صلاحیت پاتې نشي او په دې زړه باندې بیا مهر وهلی شي. لہذا الله تبارک وتعالی کافرانو مثال ذکر کړی، دو مثالونه. یو دا چې دوی په داسې دی لکه چې دوی په مرۍ کې توق اچولی شي، لاندې کتی نشي، حق لاره نه ویني. او دویم دا چې د دوی چارو طرف دیوال وهلی شو، د حق د قبلولو صلاحیت د دوی نه سلب کړی شو. نو چې کله هم داسې کافرانو ذکر راشي، نو د الله تبارک وتعالی نه سوال کول پکار دی چې الله رب العالمین د دغه حالت نه چې کله په زړونو باندې مهر وهلی شي، د حق نه لرې وساتلی شي، د هدایت صلاحیت سلب کړی شي، د دغه حال نه د الله تبارک وتعالی نه نجات غوښتل پکار دی. د قرآن کریم د تلاوت آدابو کې دا یو ادب دی چې کله د جنت ذکر راشي نو د جنت سوال کول، د جهنم ذکر راشي د جهنم نه پناه غوښتل، د نیکو خلکو ذکر راشي نو د هغوی د موافقت او د هغوی د اتباع او د هغوی سره د یو ځای راپاسېدو دعا کول، او د کافرانو ذکر راشي نو د هغې نه نجات غوښتل، د دغه جماعت نه، د دغه حالت نه. نو دلته دغه خلکو ذکر الله جل شانه کړی دی چې په دوی د دوی په زړونو باندې موږ مهر وهلی دی. نو په کار دی چې زړه کې موږ تاسو دا سوال وکړو چې الله رب العالمین د داسې خلکو د ډلې نه، د داسې خلکو د جماعت نه، د داسې خلکو د لارې نه زموږ ستاسو حفاظت وفرمایي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.